شي تعالی راوړو هغه مړ دی نو یې نشي خوړی. تعلیم څنګه دی؟ تعلیم دا دی چې تا به یو ځل دوه ځل درې ځل به تا لېږلی یو تا به روغ یو شی راوړی خوراک به ته نه یې کړی وی څلورم ځل باندې لېږه. او من الجوارح دا معنی چې دا به جوارحي زخم لګونکي به داړې به دی هغه څاروی چې هغه داړو والا دی من الجوارح. او دریم نمبر دا تعلمونه مکلبینا چې تاسو به شړونکي دې سپو لره تاسو به لېږلی داسې نه چې ستا سپی دی د کور نه بهر تللی په سفر باندې او چې راغې مردار یې راوړله ته وایي چې دا خو زما دې سپي وژلې ده نه 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 تا به لېږلی. او څلورم شرط له څه دی؟ تعلمونهن مما علمکم الله تعلمونهن تاسو به تعلیم ورکوئ دې سپو لره مما دا غنا علمکم الله چې الله کوم تعلیم تاسو له درکړی دی کوم تعلیم یې تاسو درکړی دی هغه تعلیم به له ورکوئ. هغه تعلیم څه دی؟ دغه تعلیم ذکر مخکې وشو. دا تعلیم به داسې وي چې که دا خوراک کړی دی ته خوراک یې ته کړی دی نه به یې خورې که خوراک یې ته نه دی کړی خورې وې نو دا به تا بار بار لېږلی دا چل به د ښودلی چې دا کله ونیوله نو که دا د لوږې نه مریم نو په خپله ته خوراک نه کوي تالی راوړي نو دا معنا شوه. او د مکلبین نه دا معلومه ده چې دا به تاسو لېږلي د بل چا سپی او شریک نه دی. تعلمونهن مما علمکم الله تعلیم به ورکوئ تاسو د سپو لره مما دغه نه علمکم الله چې الله کوم تعلیم تاسو له درکړی دی تاسو له درکړی دی. فکلوا نو خورئ تاسو مما د هغې نه امسکنا علیکم چې ساتلي ستاسو دپاره. دویم بل پنځم شرط دا دی چې تا دپاره کوم څاروی وژلی دی سوی یې وژلې ده نو خپله دې خوراک نه دی کړی تا لپاره روغ ساتلی دی. وذکروا اسم الله علیه یادوئ تاسو نوم د الله په دې سپي لېږلو په وخت کې وذکروا یادوئ اسم الله نوم د الله علیه په دې باندې سپی چې لېږې نو بسم الله الله اکبر د مخکې نه ووایه ډس کې مخکې نه ووایه. په دې آیت کې دا شرطونه رال. یو شرط ول دا دی چې ته کوم سپی لېږې دا به تعلیم یافته وي مخکې نه. دویم نمبر جوارح وي. دریم نمبر شرط پکې تکلیف دی چې تا به لېږلی. څلورم نمبر شرط دا دی چې تا به له تعلیم ورکړی. پنځم نمبر شرط دی د امساک چې ستا لپاره به یې ساتلی خوراک به ته نه یې کړی. شپږم نمبر د الله نوم به تا ویلی که دا شپږ شرطونه وو نو دا سپی ته خوړی شي دا خوراک ته کولی شي. د سپي که کړی دی خیر دی که سپي کړی دی خیر دی که دا سبا کړی دی او د نه سام ختلی ده او تا پې الله اکبر ویلی دی دا حلال دی. په دې کې یو شرط هم کم شو نو بیا چې مړو نو نه شي خوړی چې ژوندی دله راوړو نو خوړی شي. د بل څه به شریک نه یې وجلی ولې ځکه چې څه پته لګي دا د بل چا سپي وژلی و هغه د رالېږلو په ټیم د الله نوم نه دی ویلی شوی یا تعلیم یافته سپی نه دی. واتقوا الله د الله نه ویرېږئ ان الله بېشک الله تعالی سریع الحساب جل حساب والا دی الله ډېر زر حساب کوونکی دی. الیوم احل لکم الطیبات نن حلال شو ستاسو لپاره طیبات پاک پاک خوراکونه ټول اطعمه دا خوراک حلال شو. وطعام الذین خوراک دغه کسانو اوتو الکتاب چې کتاب ورکړل شوی دی حل لکم ستاسو لپاره حلال دی. طعام دا کتاب خوراک هم ستاسو لپاره حلال دی. ذبیحه د نصرانی او ذبیحه دا د یهودي دوی چې کله څاروی حلال کړی دی نو خوړی شي نو طعام نه مراد ذبایح دي. اگر چې دی نه ټول خوراکونه مراد دي چې ذبیحه حلاله شوله نو هم خوراک په طریقه اوله باندې حلال شو. دا ولې ځکه چې یهود نصارا اهل کتاب دا اهل کتاب دي الله په نوم باندې ذبیح کوي. البته څنګه چې زموږ مسلمانانو کې هم داسې وي چې دې مسلمانان او ذبح د غیر الله په نوم باندې وکړي موږ نه خورو که داسې یهودي دی عیسایي دی د غیر الله په نوم باندې ذبح کوي نو بیا به حرامي خو د الله په نوم باندې عام تر باندې کوي او د غیر الله په نوم نه ده کړی دا هم خوړی شو. والخجي وطعامكم حل لهم ستاسو خوراک ستاسو د هغوی دپاره حلال دی ستاسو ذبیحې هغوی خوړی شي د هغوی تاسو خوړی شي. وطعامكم ستاسو خوراک حل لهم د هغوی دپاره حلال دی. زمون خوراک د هغوی دپاره خود حلال د الله په نوم باندې موږ حلاله کوو. د دې څه مطلب دی؟ د دې معنی دا ده د اصل کې یو وهم دی. وهم دا دی آیا موږ د خپلو ذبیحو نه د مذبوح حیواناتو نه هغوی له ورکولی شو؟ آیا په یهودي باندې عیسایي باندې سړی خوراک کولی شي او کولی شي په چایو پیس کې شي روټۍ به خوړی شي دا یې معنا ده. والمحصنات من المؤمنات او حلال دي ستاسو لپاره په نکاح باندې اغوستل المحصنات پاکې پاکې ښځې پاک دامنې ښځې د بل چا په نکاح کې نه ده پاک دامنه ده عدل په نکاح اغوستل جایز دي. والمحصنات پاکې ښځې من المؤمنات د مسلمانانو د ستاسو لپاره حلالې شوي دي. والمحصنات او پاک دامنې ښځې من الذین دا خلکو نه اوتو الکتاب چې کتاب ورکړی شوی دی من قبلکم ستاسو نه وړاندې خو چې دا هم ګورې بې واده
والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. دی آیت دا ثابت شولا دا اهل کتاب د جنکو سره مسلمانان واده کولی شي، يهودي سره عیسائی سره واده کولی شي سره. او دا د حضرت عمر فاروق په زمانه کې بیا پابندیم لګولې و. دا غي وجدا و چې کله د اهل کتابو سره نکاح جایز ولا، او د اهل کتابو د روم اهل کتابو دا ډېر خیستو، نو بیا ډېر په تیزی باندې مسلمانان د اهل کتابو سره ودونه شروع کړل جنکو سره، او مسلمانان جنکی پاتې شولې. نو حضرت عمر فاروق سیاسي تور باندې دا پابندي ولګوله چې د اهل کتابو جنکو سره وسو ودونه نه کوي، نور د اهل کتابو سره نکاح کول جایز دي. البته اهل کتاب جنې مسلمان په نکاح غستې شي، خو يهودي له کتابي له عیسائی له مسلمان جنې په نکاح سره نشي ورکولې. مخکې مونږه سورۃ البقره کې آیت نمبر 220 کې ویل لا تنکحوا المشرکات ولا تنکحوا المشرکین، دا غینه تخصیص ته چې اهل کتاب دي دا غوي ستاسو نکاح کولې شي د جنکو سره په دې شرط باندې چې دا اهل کتابي. دا ماجدی تفسیر ماجدی کې مولانا عبدالماجد دریابادی هغه دا خبره په تفصیل باندې پکې لیکلې ده چې اهل کتاب او جنکې مسلمانان په نکاح غستې شي، او شرط ور درجه دا به کتابي دا بزان ته سیکولر نه وجه ز مذهب نه منما. لکه نن سبا په يهودیت باندې په عیسایت باندې سیکولریزم ډېر غالب دی، او هغه دا څه و چې دا مذهب د هر چا پرایویټ معاملې ده، او مذهب هغه د ډېر نه بالو کوي. نو کدا سي قسمه کتابي ده چا سي پنوم کتابي ده، هنور خپل مذهب پرېخې ده، او ځان دغه يهودي نه وي ځان ته عیسائی نه وي، جونګي د خپل مذهب یا پرېخې د حیثیت بیا د مرتد ده، بیا دغه جنکو سره بیا نکاح سره نشي کولای. شرط ولا څه ده؟ اذا اتيتموهن چې کله تاسو ورکوي دوی ته اجورهن د هغوی مهرونه، مهر بل ورکوي بغیر د مهر نکاح نه کی. مسلمان لهم کتابه لهم محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکي، محسنین په داسې حال کې چې تاسو نکاح کوونکي، فاتیتموهن کې انتم د ضمیر نه حال له محسنین په داسې حال کې نکاح کوونکي وسره غیر مصافحین اخکار زنام نه کوي، ولا متخذی اخدان نیونکي پټو پټو دوستانو لرا، نه تاسو اخکار زنا کوي او نو سپټ یارانه کوي، صرف او صرف نکاح وسکو نه جایز ده. ومن یکفر اسوچ ګبرو کې بیل ایمان په ایمان باندې فقط به تعملو یقینا د عمل ضایع شو. ومن یکفر چا چې ګبرو کو بیل ایمان سره د ایمان نه بعد مصاحبت د پاره دی، چا چې ګبرو کو بیل ایمان د ایمان سره، یعنی ایمان اشتا او د ایمان سره کوپر خلط مل کو، نو بیا د بعد مصاحبت شو، او که بعد مقابله د پاره شي دا معنا د چې ایمان پریک دی کوپر والی. من یکفر بل ایمان چا چې کوپر په ایمان باندې وو کو ایمان خرڅ کو کوپر واغستو فقد حبط عمل ضایع شو، وهو فی الاخرة من الخاسرین، دا په آخرت کې من تاوانیان نوي. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم، دې آیت ویل کېږي آیت الوضو داودس آیت. په دې آیت کې داودس هم طریقه خودلې شوې ده، او د تیمم پکې هم طریقه خودلې شوې ده چې وبوي نو تاسو به اودس کوئ، چې وبني بیا تیمم وکوي. اودس کې سلور فرایض ذکر کړی دي، هغه سلور فرایض کم دي؟ مخ انزل دي، لاس انزل دي، مټې څنګهلو سره سر باندې مسره د خپو انزل دي، سلور اعمال. د دې نه مخکې سنت هم شته دی وسره، لکه خولې توبه چولي، مزمزه، پوزې توبه چول، استنشاق، لاس وینځل دي، دا سنت اعمال دي پکې، دا د غوږونو مسه ده پکې وغیره وغیره. د دې سلورو فرایضو حکم الله په قرآن کریم کې وکړ. نبی علیہ السلام سره لاس وینځل او خولې توبه چول او پوزې توبه چول ولې ضروري کړل؟ د هغې وجه دا ده چې اودس په پاکو اوبو باندې پکار دی. د پاکو اوبو پته به څنګه لګي چې درې صفتونه پکې وي: خوند، رنګ او بوی. یو خوند دی، یو د هغې رنګ دی، بل د هغې بوی دی. چې دی دا اوبه چې دي بې رنګه دي، بې بویې دي، بې ذایقې دي. ناشنا غوندې شی دی چې ذایقه پکې نشته دی او سکېږي، بلکې د څه شي ذایقه چې پکې ور واچوې نو بیا اوبه نه ښکاره کېږي. داسې الله تعالی یو ښکلې ماده پیدا کړله. الله تعالی د کوم نعمت به موږ شکر وباسو؟ ځکه الله وایي چې وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نشو شمېرلی.
دا اوبه په هر څه کې استعمالېږي. دا درې صفتونه به لمنګه ګورو. نو چې لاس وینځي په دې به تا ته هغې رنګ معلوم شي. سړی لاس وینځي ګوري لاس ته رنګ به معلوم شي چې دا شربت دی که اوبه دي شملې دي لسې ده پی دي دود دي. دویم نمبر چې خولې ته اوبه واچوي نو تا ته به د خوند پته ولګي چې دا اوبه پاکې دي که نه دي، دا شربت دې څه شی دی. او دریم نمبر چې پوزې ته اوبه واچوي د بوی پته به تا ته ولګي. نو دا درې سنت دغې فایدې دپاره دي چې ته کم څلور فرایضو صدا کې نو چې دا په پاکو اوبو باندې دا اودس ته وکړي. داسې نه وي ځکه په مای مطلق باندې اودس کېږي، په مای مقید باندې اودس نه کېږي. ما هغه اوبو چې د هغې اضافت چاته وشي مای مقید چې ورته ویلی کېږي، لکه ماء الباقله، ماء الباقله د لوبیا اوبو. لوبیا دا اوبه په دې فقه د کتابونو کې ډېرې مشهورې دي. ماء الباقله په لوبیا په اوبو باندې اودس کېږي که نه کېږي چې دا ولې تاسو پته شته؟ دې وجه دا ده چې دا لوبیا چې ده د مدرسو خوراک دی. پخوا راسې به د لوبیا دا خوراک او د دال دا خوراک د پخوا راسې مدرسو کې دی. وجه دا ده چې دې نه بغیر مدرسه کې طالبانې په سوونو زرګونو هغې د بل څه شی نه رسي. نو لوبیا او دال دا آسان خوراک دی. نو ظاهره ده چې مدرسو کې خو بیا لوبیاګانې هم داسې چې 100 خړ ورته خلک وایي طالبان که نه 100 خړ هغه بالکل نری او کله کله داسې لوبیا هغه دانه پکې یخ کې ښکاري. نو په دې وجه باندې دا موږ یو پېښ تفهیم کې وو، موږ سره یو ملګری و د میدان یو ملګری و، نو هغه چې موږ دغه ته لاړو مطبخ ته، نو هغه لوبیا چې وه هغه ډېره زیاته نرو وه، ډېره زیاته نرو وه. یو څو دانې به پکې وې په کاسه کې 2-3 دانې به پکې وې ډېرې به نه وې. او ورځ به چې ته والله عالم څه مسله به راغلې وه. اګر تفهیم کې خوراک ډېر مزیدار به و. هغه مولانا به راتلو ویل ګوره ویل اودس پې کېږي، ویل اودس پې کېږي بالکل خوند رنګ بوی هغه شان دی د اوبو دی. نو دا ماء مقید باندې خو اودس نه کېږي، دا ماء مطلق پکاري. البته ستاسو د اصول فقه کتابونو کې دا ویلي دي چې بعضې داسې اضافتونه دي چې د هغې اضافت باوجود ماء مطلق یي او مقید کېږي، لکه ماء صابون او ماء الاشنان. اگر چې دا اوس مقید دي په صابون او اشنان باندې، خو بیا مو ته ماء مطلق وایي، ماء مقید ورته نه وي. ولې؟ ځکه وایي دې د اطلاق د مطلق دا نوم ډېر مضبوط بیا مضبوط کړی دی. یعنی ماء مطلق ته ماء مطلق په دې وجه وایي چې د اسمان نه را نازل شوي دي چې دا پاکول کوي. نو صابون هم پاکول کوي، اشنان هم پاکول کوي. نو که چېرته اوبو کې صابون غورځېدلی نو په هغې اودس کېږي، اشنان پې غورځېدلی دی په هغې باندې اودس کېږي، د بیرې پاڼې پکې غورځېدلي دي ماء البیر، نو دا هم د پاکۍ دپاره استعمالېږي، نو بیا پې اودس کېږي. خو دا نور کله کله په خوړ کې یو ډنډو کې یو په هغې د چینار دا پاڼې د توتانو دا پاڼې دا رنګ یې بدل کړی، په دې باندې اودس مودس بیا نه کېږي. د هغې نه بیا تیمم پکار دی. یا ایها الذین آمنو، اے مسلمانانو، اذا قمتم الی الصلاة، کله چې اراده ده ودرېدو وکړئ مانځه ته. ودرېږئ معنا مه کوه، اراده ده ودرېږئ. اذا اردتم القیام، ولې؟ ځکه چې سړی ودرېږي نو بیا خو الله اکبر وایي، بیا خو سړی اودس نشي کولی، په جومات کې اودس نه کېږي. اذا قمتم، کله چې تاسو اراده ده ودرېدو وکړئ الی الصلاة مونځ ته، څه وکړئ تاسو؟ فاغسلوا، تاسو وینځئ وجوهکم، خپل مخونه، وایدیکم، خپل لاسونه، الی المرافق، د مرافق سره، الی د مع په معنا باندې. دلیل هغه دی چې ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، هلته لا تاکلوا اموالهم الى اموالکم مخکې ویلی شو نساء کې د یتیمانو جنکو باره کې راغلی 3 نمبر آیت کې، هلته د مع په معنا او مع اموالکم نه، الی د مع په معنا. او د غایه د مغیا خبره مګې منګه کوو چې کله غایه د مغیا د جنس نه وي نو داخلي مګي. وامسحوا برؤوسکم، مسح وکړئ په سرونو باندې. وامسحوا برؤوسکم، تاسو مسح وکړئ په بعضې سرونو باندې، برؤوسکم ببعض رؤوسکم، ټول سره مسح فرض نه ده، استیعاب سنت دی. او څلورم حصہ په حدیث د مسلم باندې تخصیص پکې راغلی دی. وامسحوا برؤوسکم، تاسو مسح وکړئ په خپل سرونو باندې. نو څلورم حصہ ځکه چې دا رؤوس چې و نو دا مجمل چې څومره د هغې اجمال ختم شو، بیا په هغه حدیث د مغیره بن شعبه باندې چې رسول الله راغی او داسې مات کو، مسح علی ناسیته، او په مقدار د ناسیې باندې هغه مسح وکړله. وارجلکم، او تاسو خپې وینځئ الی الکعبین، د ګیټو سره مع الکعبین. په دې ځای کې 2 قرات دي، یو قرات د جر دی، یو قرات د نصب دی. ارجلکم، ارجلکم، ارجلکم متواتر قرات دی، او ارجلکم متواتر قرات دی. کدا ارجلکم شیعت بشي په وجوهکم باندې د اغسلو لاندې براشي، وینځئ خپل مخونه، وینځئ خپل لاسونه، وینځئ خپل لخپې. او کدا ارجلکم شي قرات د کسری شي نو بیا به د امسحو لاندې راشي، او پر رؤوسکم باندې به عطف شي، رؤوسکم باندې به عطف شي.
شیعگان د دې قایل چې په اودس کې به خپې وینځل کېږي نه بلکې خپې به مسح کېږي او هغوی قرت د ارجلکم لا ترجیح ورکوي په دې باب کې اگر چې د شیعګانو دا مذهب ځکه کمزوری دی په دې باب کې چې یو طرف ته دی حضرت علی صاحب ته دومره لوی مقام ورکوي او بل طرف ته حضرت علی نه د اودس په باره کې او د حضرت عثمان نه د اودس اکثر حدیث نقل دي او په ټولو کې وظیفه د خپو دا غسل دی نه مسح دغه حدیثو دا ثابتېږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپې وینځلې دي مسح کړي نه دي او بالفرض که ارجلکم سړی ووایي دا هم متواتر قرت دی نو بیا د هغې تفصیل او تفسیر اهل سنت داسې کوي چې په دې صورت کې بیا یو د اوړي خپې دي بل د جمع خپې دي فرق پکې دی په اوړي کې خلک جرابې مرابې نه بخپو کوي موزې نه بخپو کوي په جمع کې جرابې موزې بخپو کوي نو که دا ارجلکم شي نو چې کله ستاسو حالت د هغه حالت دی چې په کوم حالت کې دغه نه کېږي دا موزې پخپو نه دي یا دغه شانې دغه پخپو نه دي دا جرابې پخپو نه دي نو بیا ارجلکم دی ځکه چې خپې ستاسو خالي دي نو خپې انځئ او بالفرض که دا موزې پخپو دي حالت د تخفف تجرب دی موزې پخپو دي جرابې پخپو دي پیړې نو په هغې باندې سړی دی بیا مسح کې دی معنا ده بعضې علما ویلي دي چې دا جر د جوار د وجه نه دی جر د جوار د گاوند د وجه نه د ارجلکم دا څه کې د رؤوس په گاوند کې راغلی دی د گاوند اثر یې اخیستی دی وامسحوا برؤوسکم وارجلکم دی خو د گاوند د وجه نه ارجلکم جوړ شوی دی او جر د جوار دا په کلام د عربۍ کې بې شماره بیان شوی دی جر د جوار وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین او یا وی دا د علفتها تبنا ما انباردن د قبیلې نه دی علفتها تبنا ما انباردن عرب کله وی چې کله زنانه یا نارینه غواګانو ته بوتاوه کې نو بوتاوه کې خلک اوبه ږدي وته او بوتاوه ته هم دي بوس ورته کېدي یا خو اوبه پې وڅکي نو عرب وایي علفتها تبنا وما ان باردن ما پې وخوړل بوسو او اوبه مې پې وخوړلې یخ اوبه خوړلی کېږي نه څکولی کېږي خدای معنا ده چې علفتها تبنا وسقیتها ماء باردا یا اسقیتها ماء باردا نو دلته هم دا وامسحوا برؤوسکم او تاسو په خپلو سرونو باندې مسح وکړئ و ارجلکم معنا څه ده نو ارجلکم الی الکعبین اصل کې ارجلکم الی الکعبین دی چې تاسو خپې ووینځئ دلته کې غسل دی خو هغه دلته کې دا غسل لفظ هغه حذف شوی دی ورسره وإن کنتم جنبا که تاسو په جنابت کې یئ فطهروا ورې ښه ځان پاکې غسل وکړئ جنابت نه به تاسو ځان پاکوئ په غسل باندې وإن کنتم مرضا که تاسو بیماران وئ یا علی سفرن یا په سفر باندې روان وئ او جا یا راشي احد یو کس منکم ستاسو نه من الغایط د ډکو بولو نه او لامستم النساء یا تاسو لاس ولګوئ د بیبیانو سره د شهوت لامستم النساء مراد جامعتم النساء دی لمس نه مراد جماع ده امام شافعي رحم الله هم دغه معنا کوي چې ښځه چا مسح کړله ښځه مسح شوله لاسو سره ولګېدو لاسو سره میلاو شو په خیر ورسره وکړلی شو هسې پې چا لاس کېښودو دی اوس اودس مات شو او احناف علما وایي چې نه په لمس باندې اودس نه ماتېږي ځکه چې حدیث کې راغلی دي حضرت عایشه فرمایي زما ورکوټي کمره وه نبي علیه السلام به چې کله د شپې مونځ کوو زه به ودومه نو وایي سجدې له به چې راتلو نو زما دا خپې به داسې غځېدلې داسې به یې په لاس کېښودو وبې سکونډلې ما به خپې راغونډې کړلې فقبضتهما ما به دا راغونډې کړلې نو بالفرض که چېرته په دې باندې لاس لګولو باندې اودس ماتېږي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام عین د مونځ په دوران کې ولې د هغې د خپو سره لاس لګو نو دې نه مراد ابن عباس وایي چې جامعتم النساء ته مراد دی او لامستم النساء یا تاسو جماع کې د بیبیانو سره فلم تجدوا ماء تاسو نه موندلې اوبو فتیمموا صعیدا طیبا فتیمموا نو تاسو اراده وکئ فتیمموا تاسو بیا قص وکئ صعیدا د خاورې طیبا د پاکې خاورې بیا د پاکې خاورې اراده کوئ یعنی تیمم وایي تیمم تیز کړه مخکې موږ کړی ده تیمم به څنګه کوئ فامسحوا برؤوسکم نو تاسو مسح وکئ په خپلو سرونو باندې وایدیکم په خپلو لاسو باندې منه د دې خاورې نه دې خاورې نه تاسو په مخ باندې لاس راکاږئ او دارنګې په لاسو باندې هم راکاږئ نو مخ باندې مسح کول او په لاسو باندې مسح کول دا په تیمم کې فرایض دي او نیت پکې فرض دی ورسره ما یرید الله نه غواړي الله تعالی لیجعل علیکم من حرج چې واچوي په تاسو باندې من حرج تنګستیا الله تنګستیا نه غواړي ولکن یرید لیکن غواړي الله تعالی لیطهرکم چې الله تاسو پاک کړي الله تاسو پاکي
وليتم نعمته بل چې الله پوره کړي خپل نعمت علیکم پتا سبحانه لعلکم تشکرون دې د بار تاسو شکر وباسئ الله چې پتا سبحانه دا دوبو په نشوالي کې د مون فرض کو نو دا الله تعالی تنګي پتا سو نه راچي بلکې دا الله تاسو پاکي وذکروا نعمت الله علیکم یاد کې تاسو نعمت الله تعالی چې پتا سبحانه کړه دې دلته ټول نعمتونه مراد دي او د دې آیت مقصد الحث علی الشکر چې الله تعالی د مسلمانان په شکر باندې تیزی وذکروا نعمت الله علیکم یاد کې تاسو نعمتونه د الله چې په تاسو باندې کړی دي ومیثاقه او یاد کړئ او پوره کړئ تاسو وعده د الله الذي هغه واثقکم به چې کړی د تاسو سره به دغه وعده وی هغه وعده پوره کړئ چې کوم الله تاسو سره کړی دا ومیثاقه او پوره کوي وعده د الله الذي هغه واثقکم به چې کړي د تاسو سره واثقکم چې په خوا دې کړي د تاسو سره به دا وعده دا پوره کوي تاسو دا کوم وعده دا وعده دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په بیعت الرضوان کې شوی و بیعت الرضوان د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بدل دا غستلو بیعتو چې کله حضرت عثمان نبی علیہ السلام مکه ته ولېګو نو په مکه کې یو خبر مشهور شو چې عثمان خلکو شهید کو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې او هغه یو لاس خپل کو او دا بل لاس ولا راواشه دی زما دی او بل حضرت عثمان دی او زبرد بدل عالمه دا ولې دا شي کې یار تاسو دا نه را پاسېږي تاسو خو ځي خنو خپل بندي بیټری کې تاسو دې چارج غم نه کوي لکه د عمر طالبان د نوسېږي دا تاسو غم نه شي دا زه بیا په خپل باندې چارج کوم تاسو دومره اوسېږي دلته تاسو دا احساس نه کوئ چې دا چارج په ټیم باندې کنه ومیثاقه الذي واثقكم به د دې نه مراد د بیعت الرضوان دی 1400 صحابه کرام دا د نبی علیہ السلام سره او دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو چې موږ به د عثمان رضی الله عنه بدل به الو خامخ بیلو دا به خامخالو الله وی دا تاسو مضبوطه کوي دویم نمبر د دینا مراد د بیعت عقبه بیعت عقبه اوله او بیعت عقبه ثانیه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د مدینه هجرت نو کړي نو داغې نه وړاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عقبه مینا کې یو ځای د ډېرې د عقبه ورته وی پاغې کې د 200 کسانو سره او په دویم کال باندې بیا د 22 کسانو سره یا د 15 کسانو سره دا بیعت کړو چې تاسو مسلمانان شئ بیا ولغوی دا دعوت ورکو چې تاسو مدینه ته راشئ او نبی علیہ السلام داوی په دعوت باندې مدینه ته بیا لاړو نو دا میثاق دا پوره کې تاسو کدا بیعت عقبه ده او کدا بیعت رضوان ده دا تاسو ټول پوره کې ومیثاقه او وعده الله پوره کې الذي هغه واثقكم به چې کړي د تاسو سره به هغه تاسو پوره کې بعض علماء د دین د سورۃ الاعراف هغه وعده غسته دا چې هغه په عالم زور کې شوی دا په عالم الارواح کې شوی دا وعده پوره کې چې الله د ویل الستو رب ربکم ربم نیما ناغه ویلاوی اذ قلتم سمعنا کله چې تاسو ویل په بیات کې منګ واورید خبره واتوانا من وی منګه په عمل کې مراولو واتقوا الله د الله نه ویریږي ان الله یقینا الله تعالی علیم بهیږي بذات الصدور د سينو پرازونو باندې یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو کونوا قوامین لله شیطاسو ولال د الله د پاره ودرېږي یعنی اخلاص په هر عمل کې پیدا کړي شهدا بیان کون کی شیطاسو بالقسط د انصاف سرا شهدا بیان کون کی شهدا خو بالقسط د انصاف او د انصاف گواهان شي یا شهدا گواهان شیطاسو بالقسط په انصاف سرا شهدا د بیان مخکې د شهادت معنا کړي او تعلیم الحق تم ویل کیږي او گواہی تم ویل کیږي دوه معنی وکا یو گواہی شهدا شیطاسو گواهان بالقسط په انصاف سرا یا شهدا تاسو بیان کوي حق لرا بالقسط په انصاف سرا ولا یجرمنکم راوچت دین کی تاسو تیز دین کی تاسو لرا شنآن قوم بغض د قوم علی پدی بنی الله تعدلوا چې عدل پرې دوی اعدل عدل ما پرې دی عدل وکي هو دا عدل کول اقرب
ډیر نږدې عمل دی تقوا ته عادل تقوا ته نږدې دی یا عادل تقوا ته خلق نږدې کوي واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله یقینا الله تعالی خبیر خبردار دی بما تعملون ستاسو په عمل باندې وعد الله الذين آمنوا منكم دا اوس بشارت دی مسلمانانو ته وعد الله والله وعده کړی د الذين داخل کو سره امنو چې ایمان راوړل دي من وعمل صالحات نیک اعمال کړی دي د سو وعده ده لهم د دوی د بار مغفرة بخنه د ګناهونو واجر او اجر دی والله عظیم الاجر واستخويف والذين كفروا کسان چې ګبر کړی دي وکذبوا بیااتنا تکذیب کړی زمنګ د ایتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جهنميان دي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو ته وایي چې په تاسو باندې ما نعمت کړو او دا نعمت شکر ادا کړئ دا نعمت کم یو دی دې نعمت په باره کې یو قول خدا دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم تله حدیبیه ته اول ته موږ کو د ساری د تنعیم په غر باندې خالد ابن ولید د اتیاو کسانو سره راغی او مسلمانان باندې حمله کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو سورات خوف نازل شو په دې وخت کې یو ډلې مونږ کو بل ډلې پیره کوله نو چې کله داخله کړل ټولې ونی ول نبی علیہ السلام لپاره راوست رسول الله مبارک پرې خودل او دې خبره د خالد ابن ولید په ځوان باندې ډېر اثر مرتب شو ایمان امر راوړل وې دا دې مراد ده دویم نمبر د دې نه مراد وې دا ده چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله یو ملګری نه قتل شي او قتل خطا نو په دې قتل خطا کې د څه وشولا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو بنو نذیر ته او تاسو زما حلیفان یې نو په دې خون بها کې په دیت کې رسه تعاون وکړي او ولټیک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دیوال لاندې کېنه ویلې سورې ته کېنه او موږ دلا راوړو دیت دل راوړو مشورې وکړه ویل په نبی علیہ السلام باندې کانه راچو او استوي شهید جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او ورته ویل پاسه کې د زینه داخله دی وجنی او نبی علیہ السلام راغی نو الله رب العالمین فرمایي چې تاسو پیغمبر باندې مې دومره لوی نعمت کړی دی بیا خدای الله شکر ادا کوي کنه دا دوانه واقعات د دې مصداق کې دي شي دا دوانه شای نزول کې دي شي د شای نزول د پردا لازمي نه دي چې خامخا آیت به دی آیت سره مربوطي یو آیت د غنو واقعات لپاره شای نزول ګرځي دي شي ځکه شای نزول یو تعریف د ما نزلت علیه الایا یو د ما صدقت علیه الایا چې آیت نازل شي او آیت په صادق شي دوانه د شای نزول وي یا ایها الذین آمنوا اے مسلمانانو اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت الله تعالی علیکم چې پتا سمانی کوم نعمت کړی دی کلا اذ پا وخت د باندې کړو هم چې مضبوط عزم کړو قوم یو قوم ایبسطو الیکم دراوګ دولو تاسو ته ایدیهم خپل لاسونه دوګدول فکف ایدیهم الله بن کړل دا غی لاسونه کوم تاسو نه او تاسو ته بچ پاتې شوي واتقوا الله د الله نه ویریږئ وعلى الله په الله باندې فلیتوکل المؤمنون توکل وکي مسلمانان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل دا په دې سورت کې سورت مائده کې دا یو بل باب دی بل حصہ دا تقریبا دا بدا آیت نمبر 19 پوری چلیږي او اذ قال موسی لقومه پوری چې په دې کې د يهودو نقض العهد ذکر کیږي نقض العهد ذکر کیږي د يهوديانو د بنو اسرائیل سره وعده کړې وي او دا وعده دیخي پخې وعده کړې بیا ماته کړلې موسی علیہ السلام یو ډېر خيار انسانو دا بنو اسرائیل دولس قبیلې وي نو اوس که موسی علیہ السلام د ټولو قبیلو سره خبره کې دا غران کار دی د دولس قبیلو خلک د خبرو د پاره غلي کولم ګران کار دی یو ځکه لس پنځل سړی ناسي زنانه ناسي هغه نه چوپ کیږي نو موسی علیہ السلام د غوینا نقبا مقرر کړ نقبا جمع د نقیب دا نقیب ویل کی کبیر القوم دا نقیب کبیر القوم امین القوم دای معنا دا او دا دولس نقیبان موسی علیہ السلام ته ټیم پټه منی کار اغسته دی وختن پوختن دوه پکې هغه دوه کسان دي مشهور یو کالب دی کالب بن یقنا یوشع بن نون چې دا د موسی علیہ السلام کلک ملګریو دا په دې نقباو کې او دا نقابت نبی علیہ السلام کړو کله چې رسول الله په بیعت عقبه ثانیه کې د دوه یو کسان بیعت واغستو
نو ورته ویل چې زه بس تاسو سره خبره کوم د نقباو سره، تاسو د هرې قبیلې نقیب جوړ کړئ. نو 12 نقیبان نبی علیہ السلام په خپل جوړ کړو. دغه نظام په دې مدارسو کې میکله چې یو هاستل کې مدرسه کې طالبان اوسېږي، دغه نظام صلات دا غزان له یو نقیبی صلات د طعام د پر ځاله نقیبی، دغه شانې د مطبخ د پاره د خوراک د پر ځاله نقیبی، تکرار د پر ځاله نقیبی. دا طریقه د کوم چې موسی علیه السلام جوړ کړی و او دا بهترین نظام دی. یو مدرسه سره کامیابول غواړي چې زما مدرسه دی بهترین منیجمنت دی کې، یا یو اداره د سکول کالج یونیورسيټي د چبدي کې د ښه منیجمنت، نو دا په امریت باندې په ډیکټیټرشپ باندې نه چلیږي چې محتمم به خپل بدمعشي کوي او نن دا کار وکړي نن دا کار وکړي. نه، دا کار به تقسیمي، دا کار به تقسیم کی په نقباو باندې او د ټولو به یو نقیب اعلی بشي. نو دا نظام به طالبان په خپل چلی. مولانا مرحوم بویل مولانا ګورمان رحمه الله چې زما په مدرسه کې د نقیب نظام دی، یو نقیب اعلی دی او د هر یو عمل به یو نقیب او دغه نقیب اعلی سو بیا مولانا مرحوم په خپل باندې حساب کتاب کو. دا نظام ال ډېر مضبوط او په زمانہ کې تفهیم القرآن کې دا د نقیبانو سیستم د هر یو نظام خپل یو ذمہ داری. نو بیا به ټولو جنکو ته ټوله کان ته نه قاریږي، هغه یو نقیب سو حساب کتاب کې نو به تعالی رپورټ راوړي او نظام په خطرې خباني چلیږي. نو موسی علیه السلام د 12 نقیبان اغستی او دا غوي سره مشوره کوله او دته به قاضیان ویل عهد القضات کم چې موږ مخکې ویل او چې باغی کې حضرت شموئیل علیه السلام راغی واخره و دا غي نه پس بیا نظام ملوکیت تواوختو. ولقد هذا الله یقینا الله تعالی اغسته و میثاق مضبوط وعده بنی اسرائیل د بنو اسرائیل لا مضبوط وعده دی اغسته و وبعثنا منهم من مقرر کړیو د دوینا 12 دولس نقیبان. امام قرطبی نمونه ملکلی دی. وقال الله ویلی ورت الله تعالی انی معکم زستاسو سره ما زدر سره معنا زما مدد د سره دی، نصرت معونت. او د نقیبان مراد دغه مشران دي، 12 مشران. لئن اقمتم الصلاه الله ورته ویلو زستا سره ما مدد به د سره خو شرطونه وي. کم شرطونه؟ دا تقریبا 15 شرطونه دي. نمبر 1 لئن اقمتم الصلاه کتا سو د موس پابندی کولا نو زما مدد وي. دویم واتیتم الزکات او تاسو زکات ورکو. اسه تاسو دې نظام ته وګورئ کنه، قرآن کریم کې هر خبره دا ډیره مفید دی. په دې شرطونو کې اول خبر وکړه چې لئن اقمتم الصلاه، سوچ وکړئ، خپل مدرسو تم سوچ وکړئ، کورون تم سوچ وکړئ، کلو تم سوچ وکړئ. لئن اقمتم الصلاه کمنظم قائمو د موس پابندیم کولا نو دا اداره دا کله دا علاقه بدله روغه ساتمه مدد به زما د سره. په کومو کلو کې چې منځونو نظام برابر دی، امامتي به کې 15 وخت کېږي، خلک منځل راځي، مشران کشران راځي، دغه کلی تاسو حسن ته وګورئ او په کم کلی کې چې نشته اغل ته وګورئ. مدرسو کې امداسي وي، اکثر طالبان به لیټ کېږي، تکبیر الاولى نه پس براغلي رکعت مدرسه کې طالب نه ولې رکعت کېږي. دا څه د پر راغلي د نه رکعت شوی دا چې مونږ ته 15 منټه پاتې دي، 10 منټه پاتې سیږي. دا بخامخ اقامت تناستي چې اقامت وشي زو پاسې غما. دا یو ډېر غلط سوچ دی او غلط یو رسم په دې مدارسو کې جوړ شوی دی. طالبان وزدا بنا وخت کېږي چې کله دا اقامت شروع شنو په دې کمرونو برامنډي وي، کله پردې چپل په وکړي کله خپل رامنډي وي، نو کلیوال به مخ راغلي په سب کې بولاړي او دا چې کله امام سلام وګزي یو یوځه کې ودرېږي بل ځکه به ودرېږي. دا غلط کار دی. طالب العلم سره ډېر بد کار کېږي چې دا وکاردار چې طالب العلم منصب 8 بجې دی چې دا په 10 منټه کم راغلي، منصب 1 بجې دی چې دا 10 منټه کم راغلي. تحیت المسجد بو کی، قبلی سنت بو کی، تازه دم بکینی، تکبیر الله کی بشریک. جمع کې فضیلت تکبیر الله د وجنه دی. ګورئ جمع کې تکبیر الله د وجنه د فضیلت دی. نو دې ته ویلو که تاسو د موس پابندي کوله نو هغه مدارس کوم مدرسو کې چې دا روحانيت وی کنه منځونو پابندي پکې وي، پټې باندې خلک زیو د جمعه ډکیستا. بعضی مدرسې دا سویچ پکې د جمعهتون ډکی، هر وخت پکې خلک مونږ کوي، بس هر وخت پکې دا تحیت المسجد دی او تحیت الوضو ده. او دا جمعهتون بیا بعد یو دغه مدرسه بیا برکت والا وي. نو دای ورته ویلو لئن اقمتم الصلاه کتاس پابندي د مونږ کولا واتیتم الزکات زکات ورکو وامنتم برسل ایمان وراړو زما پیغمبرانو باندې کوم پیغمبر چې نوی راځي ایمان پر راوړی. وعزرتموهم تاسو امداد کو داوی. واقرضتم الله قرض ورکو الله لرا قرضا حسنا قرض حسن بلا طلب د زیادت.
الله له نه ورکوي خلکو له ورکوي یا دې مراد زکات دی او صدقې دي لو کفرن عنکم خامخ لري به کم زستاسونه سیئاتکم ستاسو تکلیفونه مصیبتونه ولو ادخلنکم خامخ داخل وکم زتاسو لرا جناتین باغونو ته تجری چې چلیږي با من تحتها لاندې داغین الانهار نهرونه فمن کفر بعد ذلك چاچنا شکر وکړه ورستر دینا منکم پتاسوږي غزو الله یقینا دا وختو سوا سبیل لاره د مینزنا فبما نقزم دا وادي ماته کړلې الله فبما نقزم نو په سبب د ما تولود دوی میثاقهم خپل وعده لرا لعناهم من لعنت وکو په دوی باندې لعنتم په وکو لعنتونه پر راولېګل شول اغه لعنتونه سو لعناهم من په لعنتونه راولېګل اغه لعنتونه دادی کنه جزیه په ولګېدلې ټیکسونه په ولګېدل شکلونه وران شول د الله د رحمت نه لري شول دا ټول لعنتونه وجعلنا من غرزول قلوبهم د دې زړه قاسيه صح یا قاسيه معنا فاسده فاسد ولی دا زړه ولی صح شو لعنت په ولی ولګلې شو دا ځکه يحرفون الكلمه دی بدلی کلمو لرا عن مواضعه د خپل زګونو نه یعنی معنی صحیح نه کوي غلطی معنی کوي يحرفون الكلمه عن مواضعه معنا عن المعاني الصحيحه ونسو او دی يرکل حزن ونسو دی يرکل حزن لو حصہ مما دهغنا ذکروا به چې بیان شیو دهغه ذکروا چې دهغه سي بیان شیو به په دی باندې هغه بیان چې کوم شیو هغه پرې خو دو ونسودی هیر کو دلته کې هیر نسیان په معنا د ترک باندې ونسود پرې خو دلا حزن لو حصہ مما دهغنا ذکروا چې دیتا نصیحت کې دې شو به په هغه حصہ باندې مما داغی سے نے پرې خودلا ذکرو چې بیان شوی او دا بیان شوی په دوی باندې به داغی سے چې کوم بیان به شوی هغه پرې خودلا دا سو تورات انجیل او دارنګ آسماني کتابونو مضامین دې پرې خود يحرفون الكلمه دی کلمې بدلې او کلمې بدلولې عن مواضعه د خپل اصل معناګانو نه ونسودی پر خودلا حزن لو عیسی مما داغنا ذکرو چې دې تنسیت کې دې شوبې باغی باندې توحید رسالت او آخرت دا مضامین پکې تورات او انجیل کې ایواز ویدانا الله رسول الله ته وی ولا تزالو همیشه به تو تطلع خبرېږي با مسلسل به خبرېږي علی خائنه منهم علی خیانه منهم یا خائنه په معنا د خیانت معنی دی اسم فاعل په معنا د مصدر خائنه او خائنه فاعله د ثلاثی مجرد په سلور صلیح مصادر کې فاعله هم دی نو خائنه په معنا د خیانت ولا تزال تطلع همیشه به خبرېږي علی خائنه منهم د دې په خیانت باندې او یا خائنه چې دی دا صفت دی د فرقه خائنه خبرېږي به تو همیشه علی خائنه په یوډل خائنه باندې منهم د دوینا الا قليلا منهم اگر لګ خلق پکې داسې نه دي لګ پکې داسې نه دي بلکې هغه خیانت نه کوي نو سو که حسن اخلاق فاعف عنهم ما فيه توکا واسپه مخدبل طرف تواړه ان الله یقینا الله تعالی يحب المحسنين محبت کې د نیکانو سره په حال د جهاد کوم نظر غلې نو تو سره خوش اخلاقی نه کارواله ومن الذين قالوا دا يهودو نقض العهد دی وز د عیسایانو ومن الذين وبعض دغه کسانو نه قالو چې دی ویل ان نسوارا منګ نسوارا یو دی خپل وادي ما دکړلې اخذنا میثاقهم منګ پرې منګ واغسر دینه مضبوطه واده فنسواغیم پرې خودلا حزوا لو یسم ما دغنا ذکروا چې بیان شی او دوی تبه د هغه بیان وته شی نصیحت وته شی نو يهودم یو عیسی پرې خوا چې نصیحت وته شی او دوی عیسی پرې خوا چې نصیحت وته شی هغه څه شی دی یو عیسی هغه ایمان دی رسول الله مبارک باندې چې هغه په انجیل کې لیکل شی نو دواړو نقض العهد وکړو سزا ول موږ څنګه ورکړه فاغرینا موږ را پورته کړله بینهم د دې په منځ کې العداوت دښمنی په ظاهر کې ول بغضا بغض پزړه کې الی یوم القیامت القیامت پورې د بینهم مراد بین اليهود والنصارى د دوانو منځ کې نیو بلې بدیش او یا بینهم مراد د عیسایانو خپل منځ دی چې په عیسایانو کې درې ډلې جوړې شولې یعقوبیه نستوریا ملکانیه دا درې غټ ډلې وي د بدی کې جوړې شولې یو بس نه لګېدله په دې ځبانې د تسلیث د عقیده وضاحت کې د دې کافي اختلاف دی وسوف ينبئهم الله زرد الله بخبر ورکې دوی لره بما بجزاء ما په بدله د عمل باندې کانو یصنعون چې کوم عمل دوی کو چې هغه رسول الله ایمان نه راوړلو
یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا. په دې آیت کې اوس دا بل باب 4 نمبر شروع کیږي او دې کې ترغیب د اطاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او دا غوی د نقض العهد یو مثالونه. یا اهل الكتاب کتاب والا قد جاءکم یقینا راغله د تاسو ته رسولنا زمو پیغمبر سکار کوي یبین لکم بیان تاسو د کثیر ډېرې مسلې مما کنتم تخفون چې تاسو پټولې په مدل کتاب د کتابونو کې تاسو کوم مسلې پټې کړې پیغمبر به ښکار کوي دیتا ويعفو دا پیغمبر به مخ اړي عن کثیرین د ډېرو مسلو نه غیر ضروري مسلې باندې بیانې ضروري مسلې به یا هو نه مخ باړي ټول نه بیانې. قد جاءکم یقینا راغله دې تاسو ته من الله د الله جانب نور راغله دې وکتاب مبین او کتاب راغله دې ښکار بیان کوونکې. یا خدا کتاب مبین ات په تفسیر د نور د پاره دی چې دا نور څه دی کتاب مبین. نو دا نور بیا صفت د قران شو. دویم دا چې نه عد په تفسیر نه دی بلکې عد په مغایر دی. ابدا شي چې نور نه مراد رسول الله دی ځکه چې پر رسول الله باندې انار الله به الحق واظهر به الاسلام. انار الله به الحق الله به حق روخانه کو واظهر به الاسلام الله به اسلام ښکارا کو. دا نور دی په دې معنا باندې. وکتاب مبین او کتاب مبین القرآن شون یو قرآن او بل سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا معنا ده. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. یهدی خودنه کوي به پدې قرآن باندې الله او پدې پیغمبر باندې الله خودنه کوي. الله من هغه چاته اتبع چې دا تابع دی رضوانه د الله د رضا خودنه د څه شي کوي سبول السلام د سلامتیا د لارو طرق السلام هغه د جنت لارې دي کنه توحید لارې دي. څوک پچا کې چې عنابتي من تبع رضوان مراد عنابت ته نه توفیق علم الهویږي چې کله بچا کې عنابتي نو د څه معنا وکا یهدی توفیق ورکی به په دې پیغمبر باندې ولي کتابنه الله تعالی من هغه چاته اتبع رضوان او چې دا عنابت پکې راشي سبول السلام د سلامتیا د لارو توفیق الله ورګي. ويخرجهم من الظلمات وباس الله دوی د تیرون الى النور ناتا باذنی په خپل توفیق په خپل اراده باندې ويهديهم رسيدوي الى صراط مستقيم ويهدي رسيدوي الى صراط مستقيم نه غلارتا ایصال الى الطريق. لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم. په دې مبارک آیت کې د عیسایانو چې کوم د حلول عقیده وا او دا د یعقوبی ډلې وا چې الیاذ بالله الله رب العالمین د عیسی علی السلام په شکل کې حلول کړی دی. موږ پرون د تثلیث عقیده بیان کړی وا چې باپ بیٹا او دارنګ روح القدس. باپ بیٹا روح القدس الله دی عیسی علی السلام جبرئیل دې ته قانی میں ثلاثه ویل. نو دی په ویل چې عیسی علی السلام زکه خدای دی چې په دغه الله نه نوت الیاذ بالله حلول خاصه دی قایلو الله دا کافر دی. لہذا د حلول عقیده چې چا دا کافر دی. لقد كفر الذين یقینا کفر کړی دی هغه کسانو قالو چې دی ویل دي ان الله یقینا الله تعالی هو المسيح ابن مریم دا مسیح ابن مریم دی ځکه چې الله به کې حلول کړی. قل وای ورته الله نه دروغ وای فمن یملکو سوک به بچ کی من الله دل فمن یملکو من الله شیئا من يقدر ان يمنع من عذاب الله شيئا. من يملك من الله منا من يقدر ان يمنع من عذاب الله شيئا. فمن يملك نسوکو قدرت لري من الله د الله د عذاب نه شي اند سشي سو قدرت لري د الله عذاب کې څه اختیار لري دفعي کلا. فمن يملك سوک مالک وي او سوک قدرت لري من الله د الله د عذاب نه شي اند یو شي کله ان ارادک الله اراده وکړه ان یهلک المسيح ابن مریم چې الله هلاک عیسی علیہ السلام مسیح ابن مریم و امه دا غمور. نو کدا الله وجنی عمره کړل نو چاته بچ کړل نه چې مریم مړ شو عیسی علیہ السلام الله بر بوتلو نو دا د مرګ نه الله تعالی بچ کو نو څنګه خدای کې دیش او الله چې عیسی علیہ السلام بمری د څه وخت بر عیسی علیہ السلام بمری معلومه دا شو چې دا خدای نه دی. ومن واسوک فی الارض چې بزما کې دي جميعا ډول په ډول باندې ولله ملک السماوات والارض الله د بار حکومت د اسمانونو دی او د زمکه دی وما بینهما سجب من د دوانو کې دي یخلق ما یشاء الله پیدا کوي هغه څه جو غاړي والله الله تعالی علی کل شیء قدیر پر سبانه قدرت لرونکی دی. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه
دا رد د اهل کتابو په یو عقیده باندې دی چې ځان به د الله خاص خلق ګڼل. وقالت اليهود يهوديان وویل والنصارى نصارى وویل نحن ابناء الله موږ د الله نازول یو احباء د الله دوستان یو. د ابناء الله معنا ځامن نه کو. وجه دا ده چې د یهودو د نصاراو دا عقیده نه و چې موږ د الله نسبي بچي یو. ځکه یو ولد دی او بل ابن دی. ولد صلبي بچي ته وایي، نسبي د چا د ملا نه پیدا شي. او ابن چې دی نو ابن صلبي بچي ته هم وایي، مجازي بچي ته هم وایي. او د یو شي چې د چا سره تعلق نو هغې ته هم ابن وایي، لکه ابن السبیل د لارې بچی. ځکه د مسافر د لار سره یو تعلق دی نو ابن السبیل ورته وایي. په دې وجه باندې ابن بچي ته نه وایي. په دې انګریزي کې د دې فرق داسې شوی دی چې یو ته بچی ته سن وایي، سن ولد، یو ته چایلډ وایي، چایلډ. نو چایلډ هم بچی ته وایي، خو بچی چایلډ او بچی هر چا ته وایي. موږ هم ماشوم ته بچی وایي، دا زموږ بچی نه وي، خو دا شاګرد دی، کشر دی، ته یو تعلق یې ورسره دی. نو دوی به ځان ته ابناء الله ویل، اولاد الله به ځان ته نه ویلو. ولې؟ ځکه د دوی عقیده دا نه وه چې موږ د الله بچي یو. دا یې عقیده وه چې موږ د الله نازولي یو. ګوره من سلوار را باندې نازلېږي، د الله نازولي یو که نه. تذلیل الغمام را باندې وشو، زموږ د سترګو لاندې دشمن هلاک شو، ځان ته به ځکه ابناء الله ویلو. نو دوی به ویل چې نحن ابناء الله، موږ د الله بچي یو، د الله تعالی نازولي یو. واحباؤه، موږ د الله تعالی دوستان یو. قل وایو ته درو وایي فلما يعذبكم، نو ولې د عذاب درکوي بذنوبکم، ستاسو په ګناهونو باندې. که تاسو چېرته د الله بچي نو عذاب درکوي. دروغ وایي د الله رب العالمین نازولي نه یې. الله رب العالمین چې تاسو له دا نعمتونه درکوي نو د الله رب العالمین ستاسو د احسانات دي، د ستاسو امتحان علی. د چا امتحان د خیری، د چا امتحان د شری. بل انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو انسانان یې دغه چا نه پیدا یې چې الله پیدا کړي دي. ستاسو پلاران الله پیدا کړي دي. یغفر لمن یشاء، الله به ګناهونه معاف کړي هغه چا ته چې وغواړي. ویعذب، الله به عذاب ورکړي من هغه چا ته یشاء چې وغواړي. ولله ملک السماوات والارض، الله دپاره حکومت د اسمانونو دی، والارض د ځمکې دی. وما بینهما، د هغې څه حکومت دی چې د ځمکې اسمان په دې منځ کې د خلا او د ټول کائنات. والیه المصیر، دی الله ته واپس رټولو ده. یا اهل الكتاب، دا د اهل کتابو د پاسه بل نعمت ذکر کوي. اے اهل کتابو، قد جاءکم، یقینا راغلی دی تاسو ته رسولنا، زموږ رسول، یبین لکم، بیانوي دین تاسو ته، علی فترة من الرسل، په وخت د بندېدلو د پیغمبرانو کې. پیغمبران چې بند شو ستاسو نه الله پیغمبر راولېږو. د فترت کمې زمانې ته وایي. فترت معنا انقطاع ما بین النبیین. الفترة الانقطاع ما بین النبیین، د پیغمبرانو منځ کې انقطاع ته ویلې کېږي. دار پیغمبر د بل پیغمبر په منځ کې انقطاع وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې انقطاع څومره راغله؟ 600 کاله. څوک 560 سال دی، څوک 540 دی، څوک 570 دی. خو دا کسر چې به حساب کړي نو تقریبا 600 کاله جوړیږي. 600 کاله د عیسی علیه السلام او د رسول الله مبارکو په منځ کې دا فترت دی. نو ګوره دومره ټیم پس پیغمبر چې راغی نو په کار د تاسو الله تعالی شکر ادا کړی وی. تاسو نافرمانی وکړله او دغه پیغمبر چې تاسو په کتاب کې دغه ذکر هغه تاسو پرېښودو. یبین لکم، بیانوي تاسو ته دین او بیان کې تاسو ته علی فترة من الرسل، په وخت د بندېدلو د پیغمبرانو کې. الله پیغمبر ولې راولېږو؟ ان تقولوا، چې سبا نه وایي د قیامت پر ورځ باندې ما جانا، چې نو راغلی موږ ته من بشیر څوک زیری راکوونکی، بشیر نو، ولا نذیر او نه يرونکی راغلی و، چې سبا دا نه وایي به. فقد جاءکم، یقینا راغلی دی تاسو ته بشیر زیری ورکوونکی و نذیر يرونکی. والله، الله تعالی علی کل شیء قدیر، پر څه باندې قدرت لرونکی دی.